وعبدوا الله تاسو عبادت کوئ د الله پاک ولا تشرکو به شیئا او تاسو بشری کوئ د هغه سره هیڅ چیز. د دینه مخکې آیاتونو کې د ښځې او د خاوند په مابین کې چې کوم حقوق په یو بل باندې هغه ذکر شو. اوس نور چې کوم دی حقوق ذکر کیږي خو په حقوقو کې د ټولو نه لوی حق دا به مونږ او تاسو باندې د الله پاک دی چې هغه زمونږ ستاسو خالق مالک رازق دی. پیدا کړی هم هغه یو، رزق راله هم هغه راکړي او ملکیت دا را باندې هم د الله پاک جل شانه دی. نو د ټولو نه اوچت حق دا د الله پاک دی. لومبی حق دلته د الله ذکر شو چې وعبدوا الله تاسو عبادت کوئ د الله. د الله د عبادت حکم وګورئ، تاسو ټول د الله رب العزت عبادت کوئ. او دویم حکم وسره دا دی چې ولا تشرکو به شیئا او تاسو مشرک کوئ د هغه سره هیڅ چیز. د الله سره نه څوک په ذات کې شریک کوئ او مچ کم دی څوک په صفاتو کې مسوک په افعالو کې په هیڅ چیز کې چې کم دی د الله پاک سره څوک شریک نشته. هغه تنها د ټولې دنیا پیدا کوونکی، نو د هغه په عبادت کې به څوک نه شریک د الله پاک. نو دویم حکم وسره دا دی چې د الله سره به څوک شریک نه جوړای، اب تنها منی. ورپسې وبالوالدین احسانا او د مور پلار سره ښېګړه کوئ، ښکلی سلوک کوئ. نو ګوره ځای په ځای باندې الله پاک جل شانه قرآن مجید کې د مور پلار حق دا د خپل حق سره یو ځای ذکر کړی او د ټولو نه لوی حق دا د الله پاک دی او ډیر لوی احسانات چې د هغې انتها نشته دا د الله پاک دی. خو هغې پسې بیا چې کوم دی د مور او پلار حقوق دي. دا ځکه چې د مور او پلار د دې انسان سره ډیر لوی احسانات کړي دي، د ماشوم چې کوم دی را لوی کړی دی. نو دویم حق ورپسې چې کوم دی الله پاک د مور پلار ذکر کوي. د دې نه مخکې ځای په ځای باندې الله پاک جل شانه د مور پلار حق ذکر کړي. وان اشکر لی ولوالدیک، یو ځای کې الله فرمایي تاسو زما شکر وباسئ او د خپلو والدینو شکر وباسئ. بل ځای کې الله فرمایي واذ اخذنا میثاق بني اسرائیل لا تعبدون الا الله وبالوالدین احسان، چې د والدینو حق دا چې کوم دی مقدم دی په حقوقو کې، د انسانانو په حقوقو کې د ټولو نه مقدم حق دا چې کوم دی د مور او پلار دی. ترمذی شریف کې حدیث دی، نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې د پلار رضا د الله رضا ده، د پلار پر رضا کې ده. یو سړی وی چې در زمانه به الله راضي وي او که نه وي راضي، نو دې د خپل پلار ته وګوري. نو که د پلار د نه راضي وي نو ته پوه شې چې الله ترې هم راضي، او که پلار ترې ناراضه وي نو الله به بیا خامخا ناراضه وي. نبی علیه الصلاۃ والسلام یو حدیث کې فرمایي چې کوم سړی د خپل مور پلار فرمانبردار وي او دې د هغې اطاعت کوونکی وي او دغه کس بیا د خپل مور پلار ته د شفقت نظر کوي، نو په یو نظر باندې الله پاک دغه کس ته د یو قبول شوي حج ثواب ورکړي. حج څومره ګران کار دی، 12 لکه روپۍ لګي په حج باندې. او چې د خپل مور پلار فرمانبرداري، نو یو نظر د مینې او محبت خپل مور ته ګوره او پلار ته ګوره، په یو نظر د الله پاک جل شانه د قبول شوي حج چې کوم دی ثواب ورکړي. نبی علیه الصلاۃ والسلام یو بل حدیث پاک کې فرمایي چې الله پاک ټول ګناهونه معاف کوي، خو واحد د مور او پلار حق ته چې دا الله پاک د دنیا د آخرت نه ډومبې دنیا کې انسان چې کم کس ته مور او پلار نافرمانی کوي، مور پلار ته تکلیف رسی، نو د آخرت نه مخکې الله پاک دنیا کې دا کس په عذابونو او مصیبتونو کې مبتلا کوي، دنیا کې ورته عذابونه ورکي، آخرت خو لویه خبره. نو د مور او پلار مخکې به ډېر په ادب سره راځي. سید بن مسیب رحمت الله علیه فرمایي چې د مور پلار سره به داسې خبرې کوي لکه ته چې یو جابر او یو سخت بادشاه سره څنګه خبرې کوي. د بادشاه سره چې څنګه خبرې کوي په ادب باندې د سخت بادشاه سره، نو دک شان به د خپل مور پلار سره په ادب باندې خبرې کوي. قرآن کې الله فرمایي ولا تقل لهما اف، اف قدرې د مور او پلار ته به د خولې نه وباسي. اف څه مطلب؟ بعضې مفسرینو دا معنا کړې ده چې د اف دا مطلب دی چې په تا باندې تکلیف وي، نو د تکلیف د وجې نه به زیرګي د خپل مور او پلار مخې ته نه کوي، ځکه چې ته زیرګي وکړي نو تا ته دوره تکلیف نه در رسی سوره چې ستا مور او پلار ته په دې زیرګي باندې تکلیف رسی. ځکه مور او پلار باندې خپله سخته برداشت کول ورته اساني، خو د بچي سخته برداشت کول ورته ګراني. نو زیرګي مه کوه، دا زیرګي دغلته ختم که.
یا تکلیف په ځان تیر کا خو د دې تکلیف اظهار مکه واسه نه چې ستاسو د تکلیف ته وجه نه ستاسو مور او پلار ته تکلیف ورسي نو د مور او پلار حق دا مقدم الله ذکر کو